تاسو مونږ له کم خلک ویډیو وکړئ دا مونږ ولې پاتې شو دا تاسو ولې مالداره کیږئ چې هغې دواړه رونه ورپسې وو ګلکار له دا ما ټیکه ورکړی و خو دې کې چې کمې پیسې درته ښیم که نه روجان چې کمې تیرخان له لاره کړي دي هغه ته ما ته پته ده دا کمې پیسې چې راغلي دي که نه نو دا ما لکه د دې ځای د میرمزو خلک دي د بډهبیرې دي دوی پسې روجانه ما ټیلیفونونه وکړل باقاعده دې کلیوالو نه مې نمبر زما دې بچو سره د پاره د خدای وکړي یخني ده روجانه نه پکې دروازې شته نه پکې پلستر شته نه پکې بجلی شته په دغه شمسۍ باندې زمونږ ګزران دی کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو وروڼو راغلی ګلزاده له یقینا چې تاسو ټول به ډیر زیات ښه پیژنئ چې ګلزاده څوک دی. ګلزاده هغه دردېدلې ویډیو جوړه کړې وه چې دا ټول مسافر او ټول خلک یې په ژړا باندې جړولي وو. قدرمنو دا خبره زه بار بار کوم چې همیشه د چا دپاره ویډیو جوړه شي او د هغه کنټیکټ د موبایل نمبر وچلیږي نو د هغه به هیڅ قسمه هیڅ ته ضرورت پاتې نشي. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ خلک څه کوو خپلې نمبرې چلو او مقه زما خبره ده چې بیا 5% غریب ته حواله کېږي او 95% جیب ته اچولی کېږي. صدارنګه داستان د ګلزاده بای هم دی. ګلزاده بای ما ته ډېر ووایي چې په ما ډېر زیات احسانات دي زه یو جومپړه کې اوسېدم خو یو خپل حده پورې زما کور جوړ شو. تپوس به کوو چې د ګلزاده بای د کور جوړېدو نه مخکې ابتدا په څه طریقه باندې وشوه ولې ابتدا وشوه ځکه چې په کور کې نه بجلي شته. مونږ ته زما دا کیمرامین وښي نو ډېر زیات شمسي او ورکوټه غوندې لایټ مونږ ته لګېدل د هغې په ذریعه باندې مونږ ویډیو جوړوي. په کور کې وړونه نشته په کور کې نور هیڅ قسمه انتظام نشته کړکۍ نشته پلسترې نشته پټنګ نشته هیڅ قسمه هیڅ هم نشته. او راځو ګلزاده نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام روجانه الله دې خوشحاله و باد ساته چې راغلی او زه بیا یو پیره هغه رونو مسافر کم رونه چې دي سموده مخکې زما ویډیو کتلې به وه یقینا چې ډیر خلک هغې سره خفه شوي وو. ما سره ډیرو خلکو مرسته وکړله ما سره د دې ځای خلکو مرسته وکړله د بډهبیرې خلکو مرسته وکړله. زما کور یو داسې طریقې سره را جوړ شو او بیا هغه مسافرو ته چې کومو مسافرو نه ما په یو وارې نه او بیا ضروره ما په درې وارې د هغوی نه طلب وکړو چې کوم تیرخان له لاس سره تلي وو واټساپ له تلي وو د هغه بینک اکاونټ له تلي وو هر څه له تلي وو خو لکه د نیمې نه سیوا بیا ما سره هغه مسافر رونه غاړه شول چې د کومو نه په یو پیره نه ما په 2 پیرې په 3 پیرې طلب وکړلو. خو اوس روجانه بیا هم زه به بورۍ نه کوم نه به د بورۍ طرف ته ځم ځکه چې طاهرخان لالا ماله یو پهچان راکړو. زما دغه بچي د خاورو نه راوچت شول یو چت له راغلل او هغه مسافر رونه د رب العالمین خوشحاله و باد ساتي او خدای خو دې په ډېرو خوشحالو راوستی کړي چې هغې د دې غم درد د خپلو بچو غونته کې وګڼلو او اوس هم چلی د هغوی په تعاون سره چلی. داسې خلک شته چې دوی له د میاشتې راوړي پټ دي والله که زه یې پېژنم 2-3 زره روپۍ راوړي ما ته وایي ګلزاده پلانکي ځای کې مې پرېښي دي هغې له ورشي ترېنه راوړي. او بله روجانه پاین خبرې له راځم چې زما د دې ویډیو جوړولو زه بیا هم د هغه خلکو ټولو نه معافي غواړم کوم ما پسې غلطه خبره ونه لیکي خو زما یو ضرورت دی هغه نشته او زه هغه مسافرو وروڼو ته بیا خواست کوم بیا ورته دغه کوم چې یاره څه د وسته کېږي چې هر څه د وسته کېږي زما دې بچو سره د پاره د خدای وکړي. یخني ده روجانه نه پکې دروازې شته نه پکې پلستر شته نه پکې بجلی شته په دغه شمسۍ باندې زمونږ ګزران دی کېږي. زه هغه رونو نه او هغه خلکو نه بیا یو پیره غوښته کوم چې کومو ما سره کړي دي او کوم یو
چام پکې د لاس په مدد کړی دی د ویډیو دغه زه د هغوی ټولو شکریا ادا کوم او ترخان لاله د الله خوشحاله و آباد ساتي ګلزاده بھائی هغه سره ما څو پیرې کنټیکټ وکړلو بیا هم چې طاهرخان لاله که زما څه د دې کور کېږي د دې دروازو کېږي د پلستر کېږي زه بیا دوباره سکرین ته چاته نه راځم یو پیره راغلی یم تا راوستی ما ډېره ده خو الله ماله پې دوباره رورجانه چا ریپلایي بیا را نه کړه ستاسو لکه دې ټیم کې ګیله شته چې دا راته ووایې چې کله کور نو جوړ شوی نو افتتاح څنګه وشوه لو دا دننه افتتاح شو که نه بس بار په ډرون باندې چلو شو بس کور جوړ شو لکه اوس خو زه تا ته یم که نه روجانه چې د دې دننه افتتاح شوي وی تاسو به ټولو کتلی وی چې یا دې کې پلستر شته یا دروازه د ګلزاده کور ورپسې بیا وران شه چې دوباره بیا سوال کوي چې یاره یا ماله پلستر زما صرف ایک یو مقصد دی وروره د ژوند چې خدای پاک پوره کړي چې دې کې دا کور جوړ شي دا بچي په سکون شي شکر دی لاک لاک شکرونه دي بچی په سکون شو خروجانه والله چې یخني شي دوی ما ته وایي دا دروازې دا راته پرون ووایي خو یاره دروازې ما ورته وبشي والله چې دا راته وایي هغه مسافر ماماګانو ته بیا وایي موږ له به دروازې ولګوي نو والله یو شیبه د خبرې ته م سوچ واخیستم چې یاره د دم بس دومره ذهن اوړېدلی چې دا موږ له مسافرو جوړ کړی دی او هغه مسافرو جوړ کړی چې چا د هغه خولې رزق نیم کړی دی موږ سره یاره زما دا بچي به م نه هېروي قدرمن ورونو د ګلزاده دا نمبر تاسو ډایرکټ په سکرین باندې لیدی شئ که چېرته کې تاسو دوی سره براه راست ډایرکټ رابطه کول غواړئ نو تاسو د خپل نمبر لږ ووایئ زما نمبر دی د واتساپ نمبر دی 0302 90 29 078 او بل نمبر دی 0318 91 47 ډبل چې 9 روزانه زه تا ته یو خبره کوم اوس هم ما سره مسافرو ډېره مرسته وکړه دا یوه دروازه پکې ولګېدله یو خور را سره مدد وکړو یو دوه درې ورونو را سره مدد وکړو په دې باندې چې کله افتتاح کېدله که نه دا الریډي 60,000 روپۍ قرضه کې پروت دا کور هغه 60,000 روپۍ راغللې دغه مسافرو ته ما په دې واتساپ ته په درې پیرې غوښتنه وکړه اوس مې والله نور زړه نه کېږي اوس را سره یو مرګری شو رب العالمین دی خوشحاله و آباد ساتي هغه ما ته وایي چې ګلزاده پلستر به هم در سره مدد وکړم د دروازو هم چې څه وس طاقت وي خو زه هغه ته ځان نشم سپارلی زه دې مسافرو وروڼو ته بیا یو پیره خواست کوم چې یاره پاره د خدای ما سره دومره مدد وکړي که نه چې زما دا دروازې وشي چې دا دروازې وشي او هغه د دکان المارۍ همدغه دي راغلي دي دا دي لګېدلي دي دا المارۍ زه ګورم دغه المارۍ نه وي چې په دې کې خو د دکان افتتاح شوی وه چې سودا ده پکې او بیا خو خالي پرتې دي تا ته خو ما وایي روجانه چې دې الریډي دې کې چې هر څومره سودا وه دا ما 25,000 روپو ته را رسولی وو بیا چې کله د افتتاح 60,000 روپۍ قرضه ما سره کومه پاتې وه که نه د دې ګلکارانو پاتې وي د دې ډېر قرضه پاتې وه نو هغه د سودا پیسې او د هغې سره یو رور راله بل راولېږلې امې غاړه کې وه پردی قرض مې ختم کړو اوس دا سوال کوم د مسافرو نه چې پاره د خدای ما سره دومره مدد وکړي چې دا دروازې ولګوم ګلزاده بھائی دا راته ووایه چې په دې کور باندې څومره خرچه تقریبا راغلی ده په دې باندې رورجانه د دې تقریبا 28 लाख روپۍ راغلي دي او دا کور چې دی دا ټول طاهرخان جوړ کړی دی یا مطلب ګلکاران سیستم کسان را لېږي ستاسو په زیر نگرانۍ کې جوړ شوي دا رورجانه دې کې رب العالمین دی خوشحاله و آباد ساتي یو دوه رونه وو یو طارق شاه نوم بل صابر شاه او سمبار دي هغوی تقریبا دا 15-14 ورځه کې دا کور راغونډ کړی دی لکه اوس کې راټول شو دا لکه هغوی داسې راغونډ کړو چې هغوی دواړه رونه ورپسې وو ګلکار له دا ما ټیکه ورکړی وو خو دې کې چې کمې پیسې درته ښیم که نه روجان چې کمې طاهرخان لاله راکړي دي هغه ته ما ته پته ده دا کمې پیسې چې راغلي دي که نه نو دا ما لکه د دې ځای د میرمزو خلک دي د بډهبیرې دي دوی پسې روجانه ما ټیلیفونونه وکړل باقاعده دې کلیوالو نه مې نمبر را پیدا
پیدا کړو دې کې ما سره ډېر وروستی مدد چې د ویډیو نه دی مخکې کم شوی که نه هغه د واټساپ په لینډ باندې شو نورې چې طاهر خان لاله ما له کمې راکړي دي کمې لګېدلي دي ما هغه ته پته ده لکه مطلب دی کې څومره اماونټ دی زیات تر هغه تاسو خپل ځاني لګو تاسو دا خبره وکړه چې ما خپله میخه هم خرڅ کړې ده چې بیزي میزې وي هغه مې هم خرڅې خو ما ووې که نه چې روجانه دې کې ما نه دی تا ماته چې دې کې تا خپلې څه تا ته ما چې دې کې ما یوه میخه هم خرڅه کړه چې یاره زما د بچو دا جونګړه جوړه شي بس دا هر څه دي او هغې کې مرورجانه اوس نه دی بس دغه د دروازو او دغه پلستر او د بجلی اپیل زه هغه مسافر ورونو ته کوم چې کومو دا ویډیو کتلې وه کومو ما سره هغه د خولې رزق نیم کړی پاره د خدای زه هغې ته بیا یو پیره سوال کوم چې زما د بچو سره مدد وکړي او دا به وخت ماسخوتن دی او دا به زما دا بچیم یاد ساتي چې دا کور مونږ له چا جوړ کړی وو طاهر خان لالا دې م الله خوشحاله و باد ساتي طاهر خان لالا به زما به دومره پیسې وي چې څومره کور جوړ شو نو کور خو لا جوړ شوی دی نه نو بس چې تر کومې راورسېدو بس دومره به وي نورې به نه وي نو تاسو ماته یو خبره وکړه چې یاره ما په دې کمره کې طاهر خان ته وویل چې خیر د زما نمبر وچلوه افتتام وکړه او لکه زه خو تا ته ویم که نه چې د شروع نه دی د شروع نه ورسره مونږ د نمبر سیسټم نه دی کړی خو دومره پیژانګلي ما له طاهر خان راکړه که نه چې تر ډېرو ملکونو پورې ویې ګرځولم از نن چې څه دی که نه نن هم چې څه ما سره څوک رابطه کوي هم د طاهر خان ویډیو به ګوري نن چې دا زه ته ناست یو دا خبره اتره کوو که نه نو زه مسافرو نه روجانه بیا غوښته کوم زه بیا ته کوم چې دا کور پوره نه دی نیمګړی دی هسې ګلزاده بھائی دا خلک د خپلې نمبر ولې چلی ډایرکټ نمبر ولې نه ورکوي د دې په باره کې یو عام طاهر خان به نه یادو یو عام خبره څوک یې سم رایې ده چې دا یاره نو ځکه تا ته اوس ووایم که نه چې تاسو مونږ له کوم خلک ویډیو وکړئ دا مونږ ولې پاتې شو دا تاسو ولې مالداره کیږئ ته ماله دا جواب راکړه که نه چې تاسو ولې مالداره کیږئ مونږ هماغسې غریبانان ولې پاتې شو نو زه خو تا ته ګوره تا ته خو ما وموې که نه چې اوس لکه زه مونږ غریبانان ورته دوا ډېره کوو یاره دا مخکې ځکه شي مونږ غریب هم په هغه ځای اوس تا زما ویډیو وکړله که نه اوس به زه درته ویم که نه چې طاهر خان لالا زما ویډیو وکړله طاهر خان لالا لاړلو هغه هوټل جوړ شو هر څه وشوه زمونږ هم هغه ځای کې پاتې شو دومره وشوه چې مونږ د هغه پسې راپاڅېدو مونږ هم سلک ځای ته راورسېدو اوس که د الله خو هغه ډېر مخکې لاړ اسلام آباد ته ورسېده لکه تا خو ګوره تا ته خو ما ووې که نه چې ولې هغه سړی مخکې ځي مونږ ولې مخکې نه ځو خو بس هغه له به د الله چې مونږ څومره را مخکې شو دومره به د هغه الله قسمت لیکلی هغه هم هغه مخکې شو چې پاره د خدای څوک کمنټس کې غلطه ښه خبره نشي لیکلی غلطه دې ونه لیکي نه د پسې نه ما پسې طاهر خان لالا دې الله تعالی نوره کامیابي م ورکړي الله دې کامیاب کړي زما بچي به هم دغه دوا کوي زما بچي یو پیره د طاهر خان لالا خپلې غېږې سره جوخ کړي دي مونږ به د طاهر خان لالا تر هغې ښېګړه منو چې تر کومې زمونږ دا بچي ژوند دي اوس باقي پاتې زما د کور دروازې شوې پلستر شو دا مال هماغه مسافرونه زما پنډ مسافرونه دي چې اوس هم زما د ډېرو سره رابطې دي زه هغې ته بیا هم کیدای شي دا ویډیو ورته ورسي زه هغې ته بیا هم ویم چې رونو زه درنه ډېره معافي غواړم او زما هرګز دا مقصد نه دی چې زه طاهر خان لالا بدنام کړم خو تاسو خپله لکه زما سره چې کوم ملګري په واټساپ باندې دي که نه هغوی تاسو خپله سوچ وکړئ چې هفته کې زه تاسو له 10-15 میسج درلیږم چې یاره زما دروازې نشته زما دا شی نشته زما دا شی نشته تاسو ما پسې کوئ زما ضمیر اوس نور نه مني چې ما سره کم په دې واټساپ کې دي او زه د دې نه نوره غوښته م وکړم اوس ما سره چې کم یو
شاجي غاړه شوی دی هغه د رب العالمین خوشحاله او آباد ساتي. شاجي ما ته وویل چې ګلزاده ستا د دروازې پلستر دا به هم خدای وکړي، ټول لینډ به خدای وکړي. موږ به هغه شاجي ته دعا کوو چې رب العالمین دې خوشحاله او آباد ساتي. او زما کار ولاړو د سلیم خان او ارمان مالا دروازو کې کومک وکړلو، یو دروازه م را مخکې کړله. ما زه د هغه رونو نه بیا یو پیره بیا معافي غواړم چې رونو زه معافي غواړم. دویمه ویډیو له زه راغلم، خو د دې بچو د خاطره راغلم چې دی باندې صرف د دې دروازو او د دې پلستر پاره د خدای ورسره څه مدد هم د وسته کېږي هغه وکړئ. او په کمنټس کې بیا هم درته سوال کوم، زاری درته کوم چې چا پسې مه کنځل لیکئ، چې ښه خبره هم د وسته نه کېږي کنځل مه لیکئ. د ګلزاده یو خبره د لیکلو ده. قدرمن عزتمن ورونو، بس تاسو خبره واورئ، زه پکې هېڅ هم نه وایم، ځکه چې بیا دې خلکو سره د کنځلو نه علاوه بیا صحیح نه. ضرور دوی سره په دې سکرین باندې کم نمبر لیدی شي، ډایرکټ دوی سره براه راست رابطه وساتئ. او سوال درته کوم مسافر ورونو، هغې خلکو سره مه کوئ امداد چې کوم خلک ټیمونه چلوي، هغې خلکو سره مه کوئ امداد چې کوم خلک براه راست خپلې نمبرې چلوي او دا خبره کوي چې موږ سره رابطه وکړي نو موږ به یې هغوی له ورکو. د الله دپاره هغې خلکو سره ودرېږئ چې څوک ډایرکټ نمبر وچلوي، هغې خلکو سره ډایرکټ تاسو تعاون وکړئ. دا پلانکې ټیم، دا ډنګري ټیم، دا هغه ټیم، دا ټیم، دا ټول صرف او صرف د دې وانې دانې علاوه دوی یو کس لاک تنخواګانې، د دوی کمې خرچې، د دوی کم حساب کتاب، د هغې نه الله پاک مه خبروه. تاسو صرف او صرف په سکرین باندې هغه نیک او هغه ښه ایډیټینګ او یو ښه چهره هغه لیدی شئ، د هغې شاته تاسو ته پته نه لګي چې څومره برایۍ پرتې دي. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.